د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته رسیدل او په قباء کې قیام د رسول الله صلی الله علیه وسلم استقبال تبا روزانه د مکی انصار ولاړو تر دې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسیدو خبر انصار ته ورسیده هغوی را منډې کړې او د تکبیر په اوازونو ټول علاقې کې شور او زوږ جوړ کو د مدینه منورې نه تقریبا 3 میله فاصله کې یو آبادی د هغې ته قبا وی دلته د انصارو څخه خاندانونه آباد دي په هغې کې د ټولو نه زیات د عمرو بن عوف خاندان ممتازو او د دې خاندان سردار کلثوم ابن حدم و نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې قبا ته ورسېدو نو د کلثوم ابن حدم په مکان کې اوسېدل غوره کړل او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خبیب ابن اصاب په مکان کې اوسېده انصار به د هر طرف نه قافلې راتلل او د عقیدت او د جوش او عاشقانه او والهانه سلامونه به پیش کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاقاتونه کول حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روانېدو نه پس په مکه مکرمه کې 3 ورځې پاتې و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امانتونه خلکو ته ورسول او 3 ورځې وروسته بیا را روان شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په قباء مقام کې یو ځای شو د کلثوم ابن حدم په کور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول کار داو که په قباء کې چې د مسجد تقوا بنیاد کې خودو اوس په مسجد قباء مشهور دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو نړومبه خپل یو ګټه راواخیسته او هغه په بنیاد کې خوده بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ګټه راواخیسته او بنیاد کې خوده او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ یو ګټه راواخیسته او بنیاد کې خوده او ورپسې نور صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل په نفس نفیس په دې کور کې کار کاو د الله جل شانه دې کور کې به کار کاو صحابه ورته عرض کو قربان مونږه بکار کو ته مونږ ته ګوره مونږ ته طریقه راخه چې سو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نه دا خو د ثواب او د خیر کار دی او د خدای د کور جوړېدل دي چې زه پکې په خپله حصه واخلم دا ښه ده دا هغه مبارک جمعه مسجد دی چې دې باره کې قرآن کریم کې دا آیت نازل شوی لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه خامخا د کم جمعات بنیاد چې د اول ورځې نه د تقوا پرهیزګارۍ په بنیاد ښودل شوی دا مسجد د دې حقدار دی چې ته پکې ودرېږې بخاری شریف کې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د هر خالی په ورځ مسجد قباء ته تلو کله به په سورلۍ باندې سور تلو کله به پیاده تلو او 2 رکعاته مونځ به هلته کولو د ابن ماجه روایت دی سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنہ روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کم سړی چې په خپل کور کې اودس وکړي او مسجد قباء ته لاړ شي او 2 رکعاته نفل مونځ وکړي نو د یوې عمرې ثواب به ورته میلاو شي
دا کم تاریخ ہو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبا ته راورسېده. محمد ابن اسحاق وای چې په کوم ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبا ته راورسېده دا د پیر ورځ وه او 12 ربیع الاول او د نبوت 14 کال او د سیرت نور علماء کرام وای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه نه د زیارت په ورځ د سفر په 28 تاریخ راوتلو درېش په غار ثور کې کړي وي او د ربیع الاول په اول تاریخ باندې د پیر په ورځ مدینه منوره طرف ته روان شوه او د غار نه او د ساحل په لار مدینه منوره ته راغی. اتم ربیع الاول د پیر په ورځ غرمه په ټیم کې قبا ته ورسېدو. نو په قبا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څو ورځې قیام وکړ. د دې نه وروسته اوس د مدینه منورې طرف ته اراده شو چې مدینه منورې ته لاړ شي. مدینه منورې ته چې روان شو د قبا نه دا د جمعې مبارکه ورځ وه. په خپله اوښه مبارکه سور شو. لاره کې د بني سالم محله راغله. هلته چې ورسېده نو د جمعې د مانځه ټیم راغی نو د جمعې مونځ یې هلته ادا که. هغه جمعه توسم په مسجد الجمعه مشهور دی. اوله جمعه هلته ادا شوې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو عظیم الشان خطبه وفرمایله. په هغې خطبې کې د خپل مظلومیت ذکر نه و چې 14 کاله د مظلومیت کومه زندګي تېره شوې وه. د صحابه سره مکه مکرمه کې کم ظلمونه شوي وو. د دشمنانو تذکره دا اسم نه و. صرف تقوا د خدای نه ویره د آخرت دپاره تیارې او په خپلو کې اتفاق او اتحاد او یو اجتماعي سوچ جوړول بس خطبه په دې خبرو مشتمله وه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بني سالم په محله کې د جمعې اولنی مونځ وکړو. جمعې د مانځه نه چې فارغه شو په خپله اوښه سور شو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځان سره شاته کېناو او د مدینې منورې په طرف روان شو. یو عظیم الشان ډله د انصارو د وسلو او د تورو سره یو طرف او بل طرف ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره روان دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینس کې روان دی. د هر سړي تمنا ورزو دادا چې کاش نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما کور کې قیام وکړي. مدینه منورې کې خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور نو. د هر سړي دا خواهش شو چې زمون کور کې اوسېږي او هر سړي به ورته دا پیشکش کو چې قربان زمونږ کور ستا خدمت کې دی، زمونږ غریب خانه ستا خدمت کې ده، که موږ سره اوسېږي دلته داسې تکلیف نشته، دا چل دی. هر سړي به د خپل کور پیشکش کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اوښې ته اشاره وکړه چې بس دا د الله د طرفه ماموره ده، دې ته امر شوی کم ځای چې دا کېناسته بس حقه زما ځای دی، هلته به زه اوسېږم. د چا د کور مخې ته چې اوښې قیام وکړو. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خپلو ملګرو او د انصارو د زړه ساتنه کوله چې چا زړه ته تکلیف ونه رسي. ځکه خپله یې فیصله نه کوله چې زه چېرته به قیام کوم. د اوښې لګام نبی کریم صلی الله علیه وسلم سس پرېښودو او اوښه روانه ده او هر سړی دا کوشش کوي چې کاش کې زما د کور مخې ته اوښه سملي او چا د کور نه چې تېره شي هغه ډېر خفه شي چې دا خوشبختی او خوش نصیبي خو زما په حصه نه شوه. د انصارو ټول خلک راوتي دي تر دې پورې چې باحیا او باعفته زنانه د کورونو چتونو له ختلي چې د جمال نبوي نظاره وګوري، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جمال وګوري. وړې وړې جینکۍ راوتي دي کوڅو ته او طلع البدر علینا من ثنیة الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع
دا اشعار باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم استقبال کوي. بل طرف ته د بنو نجار قبیله وړې وړې جنکۍ راوتې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم استقبال کوي او د خپل خوش نصیبی او د خوشبختی تذکره کوي او وای نحن جوار من بني النجاری یا حبذا محمد من جاری. منګه د بني نجار قبیله وړې جنکیو ایسا خوش نصیبی د منګله چې محمد زمونږ ګاونډی دی او د ډېرې خوشحالۍ نه هر سړی اوازونه کوي جا نبی الله جا رسول الله. نبی الله راغی، رسول الله د الله رسول راغی، یو بل ته مبارکي ورکوي. بخاری شریف کې د برا ابن عازب رضی الله عنه روایت دی. هغه وایي چې ما د مدینې منورې خلک په یو سیزم دومره خوشحاله نه دي لیدلي په ژوند کې څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورتلو خوشحاله. ابو داود شریف کې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مدینه منورې ته تشریف یوړو نو حبشیانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په استقبال کې نیزه بازی وکړه. د نیزه بازی لوبه وکړه دغه په استقبال او خوشاله کې. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف راوړو د مدینه منورې زره زره روخانه شو. د مدینه ټوله کوڅې روخانه ښکارېدې، کورونه روخانه ښکارېده، رڼا شوه. قسم دی چې خلکو دومره خوشحالي په ژوند کې نه ده لیدلې لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو د ورځې چې څنګه خوشحالي وه. او بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات شو وای قسم دی هر شی تیاره شو. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر مبارک کې کېښوده او خاورې پې واچولې، قسم دی وای زمونږ زړونو کې تغییر پیدا شي، مونږ زړونه تغییر بدل پیدا کړ، کیفیت زمونږ بدل شو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورتلو انصار د مدینه منورې داسې خوشاله او د دې اوخې پسې ټول روانو چې دا به چرته سملي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بار بار ویلې دعوها فإنها مأموره، دا اوخه پرېږدئ دې ته امر شوی د خدای د طرفه دا چې کوم ځای کې سملي نو حقه زما ځای دی. بالاخره اوخه د بني نجار قبیلې د یو صحابي سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنہ د کور مخې ته کېناست. اوخه پاسه ولا بیا چې کوم دی لږه خوا دی خواشه بیا مقه ځای کې کېناسته او سر یې په دې ځمکه کېښوده نه تلو. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ په ژړا شو او سترګې د اوښکو نه ډکې شوې د خوشحالۍ نه او رامنډه کړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سامان چې په دې اوښه بارو دا ځان سره کور ته ننویسته او خلک مبارکیانې ورکوي. دا هغه ځای دی اوس د مسجد نبوي دروازه ده د ابو ایوب انصاري کور چې کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اوښې نه راکوز شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعي اعلان هم دې طرف ته و چې بنو نجار قبیلې سره کوز شي، ځکه دا د نیکه عبدالمطلب ماماګانو په رشته کې نو د ده دا خوښه وه چې زه دلته ایثار شمه د دوی سره. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ورته وایي قربان بره کوټه م شته او لاندې م کوټه ده، ته به بره کې موږ به لاندې کیو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بره کوټه کې شو او دی کور لاندې کې شو. نو خلک بتله او راتله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو ایوب انصاری ته وایي ما ته هم تکلیف دی او تا تم او خلکو لم تکلیف دی، لاندې کوټه به زمای بره بستای، ځکه ما ته چې خلک ځي راځي نو لاندې کې به خلکو له تکلیف نه وي. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ دا تجویز قبول کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاندې حصہ کې شو او هغه په بره حصہ کې شو.
خلق براتل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاقاتونه کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو ایوب انصاری کور کې مقیم شو او ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو د سردار او د امام الانبیاء میزبان دی. داغه میزبانی کوي. سو ورځې دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر وخته پورې مقیم و تر دې چې کورونه جوړ